تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الله أكبر كبيرا والحمد لله حمدا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعالو الله پاک حمد آکو الله پاک شکر ادا کو الله پاک مولا سحر وقتی د فرض مونږ ادا کولو توفیق راکړلو او به قرآنی روحانی او دینی مجلس کې د شرکت توفیق راکړلو. الحمدلله الله پاک شکر ادا او د نبی صلی الله علیه وسلم سره د مینې محبت اظهار کو او د نبی علیه الصلاۃ والسلام د دعاګانو تذکرم شروع کو. ان شاء الله جمدیونو روزانه با د نبی علیه الصلاۃ والسلام د وظایف او دعاګانو ورته تذکرم. نبی علیه الصلاۃ والسلام په احادیث مبارکو کې ډېر ښکلي وظایف ښودلي، دعاګانې ښودلي دي، ذکرونه ښودلي دي، ادعیه معصوره دي، مسنون دعاګانې دي چې نبی علیه السلام د هغې د دنیا فایده هم ذکر کړې او د آخرت د اجر تذکره هم کړې ده. انسان ته په زندګۍ کې کله بدني تکلیف پېښېږي او کله روحاني. د دې دواړو بدني او روحاني بیمارو د پاره او د تسکین د پاره او د بیمارو د اثراتو پریشانیګانو ختمولو د پاره نبی علیہ السلام ډېر ښکلي دعاګانې ښودلي او د هغه دعاګانو اثرات هم نبی علیہ السلام د هغې تذکره کړې ده. او د دې فهم قرآن کلاسونو بنیادي مقصد هم دا وي چې موږ په 15 ورځو کې چاته دومره ډېر سبق نه شو ښودلی، او دا ترغیبي کلاس دی. خلکو له ترغیب ورکو، توجه ورکو چې دین ته نږدې شئ. او د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا دعاګانې او دا دین زده کړي په دې کې خیر دی. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام ډېرې مزدارې ښکلي وظایف هم زده کوو به چې نن کومه دعا وایو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې متعلق په احادیث مبارکو کې ذکر دی چې کوم مؤمن مسلمان په غم کې راګیر شوی دی، غمونو راګیر کړی دی او یا قرضونو راګیر کړی دی، د غمونو د ختمولو د قرضونو د ختمولو دپاره نبی علیه السلام فرمایي چې مؤمن مسلمان سحر وختي کم از کم یو ځل دا دعا وایي نو الله پاک به د دنیا د غمونو نه او د دنیا د قرضونو نه ورته الله پاک نجات او خلاصۍ به ورکوي ورته الله پاک. او دا روایت چې دی د احادیثو په مختلفو کتابونو کې دا حدیث نقل دی او صحیح حدیث دی او هغه دعا ده: اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. چې مؤمن مسلمان دا دعا د سحر کم از کم یو ځل ووایي که نه، الله پاک به ټوله ورځ د غمونو نه الله پاک به بچ ساتي به، او که په زړه باندې څه غم دی الله پاک به ختموي او الله پاک به د قرضونو هم خلاصوي به. نو که د یو ځل ویلی شي او د یو ځل نه سیوا هم ویلی شي او بل وخت هم ویلی شي، خو که انسان د خپلې ورځې آغاز په دې دعا باندې وکړي نو الله پاک به ورته تسکین، سکون او خوشحالي به ورنصیب کوي به. اللهم انی اعوذ بک من الهم والحزن والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ولدي اثرات علوي چې د دې کله پرهیز وي، کله چې یو انسان
ډاکټر له لاړ شي او دعا دوايي ورته ښیي نو پرهیز هم ورته ښیي. د دې دعاګانو پرهیز دی. یو پرهیز یې دا دی چې د انسان کلکه عقیده به دا وي چې مشکل کوشا الله پاک دی. دا به کلکه عقیده ساتي. د غمونو او تکلیفونو ختمونکی الله پاک دی. د عقیدې په لحاظ صبر دی د دې بیمارۍ نه د ذهن به صفا وي چې د کلکه عقیده وي چې مشکل کوشا الله پاک دی. او دویم پرهیز یې دا دی چې د انسان په بدن باندې کنجکې نه وي، مرۍ نه وي، بندونه نه وي، تعویذونه نه وي، نور څه داسې شیزونه نه وي، ځکه د دې د هغې سره ټکراو دی. شریعت سره دا خبرې نه مني چې خلکو کنجکې او مرۍ او بندونه تعویذونه او دا هم بدن ته اچولي او دا هم وي، دا به لرکۍ د بدن نه. په بدن باندې شرکي اثرات هم نه او عقیدې د شرک نه پاکوي. د نبی علیه السلام دا دعا چې وایي الله پاک به د دنیا د غمونو نه او د دنیا د قرضونو نه به الله پاک نجات ورکوي. دا دعا خو تاسو ته یاده نه شوله او انشاءالله کم ورځ باندې زموږ د دې درس اختتام وي. دا دعاګانې به تاسو ته انشاءالله لیکلي میلاویږي به چې یو تحفه تاسو له بیا درکړو چې تاسو ځئ. دا به تاسو ته انشاءالله عربۍ کې به لیکلی شوي، زبر زیر به پې وي او د دې ترجمه به وي او د دې حواله به انشاءالله موجود وي. چا سره کتابچې وي نو په کتابچو کې به سبق زمونږ په 6 نمبر صفحه باندې به سبق نه وایو، 6 نمبر صفحه باندې. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ډیرو درنو عزتمندو مسلمانانو رونو اور مسلمانانو خویندو، الحمدلله د اولی ورځې د فهم قرآن کلاس آغاز باقاعده تلاوتی کلام پاک او درس حدیث نه وشولو. نننۍ موضوع زموږ دا د ابراهیم علیه السلام واقعه او د اولاد تربیت.
پیغمبرانو کې مشهور پیغمبر ابراهیم علیه السلام تیر شوی دی اولو العزم غټو پیغمبرانو کې دی ابراهیم علیه السلام په زندګۍ کې الله پاک ډېر ناشنا امتحانات راوستي او ټولو امتحاناتو کې ابراهیم علیه السلام پاس شوی و ابراهیم علیه السلام هغه پیغمبر دی چې یهودیان هم وایي ابراهیم علیه السلام پیغمبر دی مونږ هغه امتیان مونږ د هغه پیروکار او عیسایان هم وایي چې ابراهیم علیه السلام پیغمبر دی مونږ د هغوی پیروکار او مسلمانان هم وایي چې ابراهیم علیه السلام پیغمبر دی او مونږ په دین ابراهیمی باندې ابراهیم علیه السلام نبوت اهلی کتاب هم مني مسلمانان هم مني د ابراهیم علیه السلام د نبوت نه په دنیا کې څوک انکار نه کوي او د دنیا تاریخ د دنیا حالات هم وایي چې او یو انسان تیر شوی دی چې هغه په دنیا کې څه کارنامې کړي دي ابراهیم علیه السلام د ډیرو امتحاناتو په نتیجه کې د ډیرو امتحاناتو د پاس کېدلو په نتیجه کې الله پاک غلا خلیل الله د الله دوست الله پاک ول لقب ورکړی دی او په خاصو بندګانو کې شامل دی ابراهیم علیه السلام تقریبا 100 کاله ته رسېدلی و چې اولاد یې نه و یو ځل کور کې ناست دی میلمانه رالل ابراهیم علیه السلام انتهایی مهمان نواز و ډېر میلمه دوست انسان کور کې ناست میلمانه رالل الیک سلیک ورسره وشولو ابراهیم علیه السلام د خپل میلمستوب خپل ترتیب ښکاره کولو فورن کور ته لاړلو او په کور کې وله سخی ولید کړی وله رای وړلو د دې نه واسې یوه بله خبره هم معلومېږي دا ښځه یې هم ګوره د ډېره زیاته مهمان نوازه وه ځکه دا پخلی خو به بیبي کړی که نه زنانې هم میلمنو ته به خوشحاله وه زموږ د مسلمانانو زنانو غوندې به نه وه چې یاره په پیالې چې پخېدلو باندې هم میلمه ته بیا ګورېږي چې یاره به مخه څه میلمانه دي معلومیږي دا چې د ابراهیم علیه السلام بیبي چې دا هم ډېره زیاته مهمان نوازه او دومره تکړه وه چې یا د په ورځ کې نه په لږ وخت کې سخی ولید کړی دی او میلمنو ته حاضر کړی دی ابراهیم علیه السلام ابراهیم علیه السلام چې کله هغوی ته خپله تواضع پیش کړله هغوی خوراک لانډو لاس نه وروړل ابراهیم علیه السلام ویلېدلو چې دا میلمانه رانه خفه شولو لیټ شومه مونه څه بېادبي وشوله څه کوتاهي وشوله دا ولې او که نه دا څه دشمن دی او دا څه بل سوچ باندې راغلی دي هغه وویل چې کله د ابراهیم علیه السلام پریشاني وکتله هغه ورته ویل پریشانه کېږه ما مونږ په رښتیو خوراک نشو کولی د دې نه معلومیږي دا چې پیغمبرانو سره علم غیب نشته د پټو خبرو نه الله پاک خبره دی ښه ابراهیم علیه السلام سره خبرې وشوې میلمانه په کټونو باندې کېنول الیک سلیک وشولو دومره لوی انتظام ورله وشولو ابراهیم علیه السلام ته پته نشته چې دا په رښتي دي د پټو خبرو نه الله پاک خبر دی علم غیب د الله پاک خاصه ده نه پیریانو سره شته او نه نجومیانو سره شته دی نه پالګرانو سره شته او نه تعویذګرو سره شته دی د غیبو نه الله پاک خبر دی دا زموږ عقیده ده چې د پټو خبرو علم د الله پاک سره دی د پټو خبرو علم نه پیریانو سره شته نه انسانانو سره شته نه کوډګرو سره شته نه تعویذګرو سره شته نه نجومیانو سره شته دی دومره لوی پیغمبر دی ورته پته نشته چې دا په رښتي دي خبرې اترې به سره وکړلې انساني علم ډېر محدود دی انساني سمج ډېر محدود دی ابراهیم علیه السلام خو بیا خوشحاله شولو خو د زنانه عادت هم دا وي او دا زنانه په کور کې به چې دا ما د خاوند خواله څوک راغلی دي د وله سخی ورید کړلو دومره لوی میلمستوب د څوک دي په دروازه کې په کړکۍ کې غوښ ښودی و
او دا خبرې ورسره واورېدلې زنانه خوشحاله شوله په فورا ورته د فرشتو ویلو مونږ راغلي یو تاله زیری درکو تاله به الله پاک بچی درکوي وه تر دې وخته پورې د ابراهیم علیه السلام بچي نه و او د عمر تقریبا 100 کاله د بیبي عمر یې 10 کاله عمر و زنانه چې کله دا خبرې واورېدې دا خو فرشتي دی او د الله را طرف نه ورته زیری راړو ستاله به الله پاک بچی درکوي فورا راووته فرشتو نه خو پرده نه کېږي که نه مخکې پرده کوله دروازې نه خوا ولاړه وه ځکه پردي سړي دي دا د پردي حکم د زنانو د پخوا نه را روان دی چې مسلمانې ښځې پرده کوي په پرده کې وه خو چې ورته پته ولګي دا خو فرشتي دي فورا راښکاره شوله او فرشتو ته وویلو ویل دا خاوند خو مې بوډا دی او زه بوډۍ شوې یم شونډې به زه به دې عمر کې به زما څنګه اولاد کېږي به فرشتو ورته ویل بس الله پاک ویلي دي نو چې الله پاک ویلي دي خو کېږي به که نه والله پاک ول اسماعیل علیه السلام بچی ورکړلو او بیا چې کله بچی ورته ورکړلو بیا ورته حکم وکړو ویل دا بیبي او دا بچی دې لاړ شي او پلانکي صحرا کې پرېږدوئ مکه معظمه مکه ښار نه پکې آبادي و نه پکې شین بوټه و هېڅ هم پکې نه و نه پکې کور او کلی و ویل په دې دشته او په دې شړه کې او په دې ورانه کې دا بچی او دا ښځه هم دلته پرېږده چې کله ابراهیم علیه السلام را رخصتېدلو بیبي ورته وویل موږ خو یوازې پرېښودو چېرته دی ابراهیم علیه السلام ورسره بحث نه کولو بیبي سره او چې کله په دې موړ باندې اوختلو نو بیبي ته بیا تپوس کړی دی چې الله پاک حکم دی ورته ویل د الله پاک حکم دی ویل زه مسلمانه ښځه وه ویل د الله پاک به زموږ غم کوي به او بیا بیبي هاجره رضی الله عنها هغې د خپل بچي دیکبال کولو اسماعیل علیه السلام و چې دا د حج کم حاجیان صاحبان لاړ شي د زمزم کوهي او د صفا او د مروه په منځ کې د سعی او منډې او دا ټول چې کم ترتیبونه دي دا هغه یادګارونه دي او وړوکی بچی او دا یو بیبي تنها په یو دشته کې په خشکه کې پرېښودل ابراهیم علیه السلام چې کله د بچو نه پناه شولو که نه نو بیا یې الله پاک ته متوجه شوی دی چې الله پاکه ما د خپل بچي په داسې ځای کې پرېښودل چې نه پکې بوټی شته نه پکې پټی شته دی نه پکې آبادي شته دی الله پاک د ما د بچو نگهبان شه او دا ښار د امن ښار وګرځوه دوی له خوراک ورکه دوی له څښاک ورکه ابراهیم علیه السلام بیا دعاګانې کړي دي او چې کله یو وخت پس بیا راغی اسماعیل علیه السلام بیا د منډو ترړو شوی دی الله پاک ورته دواړه غلي غلي ځئ او دا مینا نه ده د مینا دا غرونه تنګ تنګ غرونه هېڅ کولا او میدانونه هم نه دي ویل لاړ شي او دا بچی به هلته ذبحه کوې به غلي غلي به دواړه دی څوک خبر نه شي حاجره هم نه وه خبر چې دا ښځه دا پله خاوند مې او دا بچی مې چېرته روان دي والله دا ډېر سخت امتحان وی ابراهیم علیه السلام لاړلو د مینا په میدان کې اسماعیل علیه السلام راوپرځو او دومره ښکلی بچی و که نه او د خپل بچي دومره ښه تربیت یې کړی و چې کله یې خوب وکتلو نو بچي ته ویل ما خو بېګا خوب کتلی دی بچیه انی ارا فی المنام انی اذبحک په خوب کې ګورمه تا لالومه فانظر ماذا ترى ستا څه خیال دی دا کار سر ته ورسوم که نه اسماعیل السلام ته فرمایي یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین ای پلاره دا الله څه حکم دی بلکل یې سر ته ورسوه زه به ستا سره به دې کار کې مدد کوم که الله پاک غواړي زه به رکاوټ نه جوړېږم دومره ښکلې خبرې بیا له پلار او د زوی شوي دي چې زما دا سترګې وتړه زما دا لاسونه دې خوا که ما په سایډ باندې که زما او ستا د یو بل سره مخامخ ونه لګي او خبره کې رکاوټ جوړ نه شي او شیطان په کور کې دومره غم دی شیطان دومره پریشانه دی چې دا بچی او دا پلار یو داسې قرباني ورکوي چې دا قیامته پورې ما لپاره به دردسر به وي زه به په خلکو ګناهونه کوم او سبا له به دا خلک قربانیانې کوي به الله پاک به ایسته بخي به شیطان ډېر کوشش وکړلو خو واقعي د پلار تربیتو او په پیغمبرانه کور کې پاتې شوی
مورم د بچی په تربیت باندې پلار ورسره نو خو مور دا بچی ډېر ښکلی مسلمان بچی لوی کړی ها دا لوی قربانۍ ته یې غاړه ځکه کېښودله چې مور او پلار په یو ښه ماحول کې لوی کړی ها والدینو ته مور او پلار ته شریعت وایي قرآن خو د قصو کتاب نه دی دا و د رشد او د هدایت کتاب دی نو قرآن د تاریخ کتاب دی قرآن کی قوانین دی هدایت دی ابراهیم علیه السلام قصه نه او تاریخ نه دی والدینو ته مور پلار ته میندو ته پلارانو ته سبق دی د خپلو بچو تربیت وکئ چې د دین دپاره په خپله زندګۍ کې کارنامه وکړي د ګناهونو د کارنامو نه بچ شي چې بیا په علاقه کې په چرسي او پوډري باندې نه مشهوره چې لکه د پلانکي زوی چې دی مړ چرس کې هغلته او پوډرس کې او د پلانکي زوی چې هلته غلاګانې کوي او د پلانکي زوی داسې دی دا چې خلک وایي د پلانکي زوی پلانکي کارنامه وکړله یار اسماعیل علیه السلام ورته کردار بچی ادا کړي او واقعي خپل پلار سره په دې خبره کې مدد وکړلو ورنه کې اسماعیل علیه السلام چې پلار ده ما څه ګناه ده ما څه ګناه کړله ما ولې حلاله واقعي پلار هم ډېر بهادر و ها هسې تاسو به په دې خبرو پوهېږئ چې دا د لوی اختر ورځې رانږدې شي که نه او چا په کور کې څاروي ساتلي او په کور کې چې وایي دا د خپل کور د اسخی نه دی دا به یې په خپل کور کې قربانۍ دپاره حلال کړو دا زنانه دې ته سړی نه پرېږدي وایي دا به نه حلاله وایي دا خرڅ کوي بل څخه یې راولئ وایي دا د کور کې وړوکی لوی شوی دی وایي زه هم د خپل کور څخه به په خپله حلالو نه ماشومان هم خفه کېږي زنانه هم خفه کېږي وایي دا څخه یې خرڅ کوي بل راولئ چې څوک د خپل کور څخه یې نشي حلالولی هغه د اسلام دپاره نور څه قرباني ورکړلی شي دا د والدینو یو بنیادي او اهم فرض دی چې هغه به بچي د بچو تربیت پکوي او د بچو به د الله پاک سره پیژنګلي تعارف پیدا کوي به چې بچي الله پاک کو پیژني قرآن مجید کې الله پاک د یو ډاکټر تذکره کړې ده کله کله دا مسلې کې خلک وایي دا استاد دی مړه دی په مخه مسلې کې غوږونه را وخوړل دا خو بل کار نشته بغیر د مسلو نه نو که مونږ چاته وایي چې هلکه پوډر موډر مس کوي چرس مس کوي دا ګوره غټه ګناه ده ام الخبایث دی خلک وایي مړه بغیر نشې نه سر پاسې کدو وي خلک نشې کوي او که ډاکټر شي ویلو چې پوډر او چرس مس کوي او شراب مس کوي خلکو کینسر جوړوي او ټول خلک متوجه کېږي که مونږ هغه ځان د بدکارۍ نه بچ وساتئ دا غټه ګناه خلک توجه نه کوي خو ډاکټرانو وویل او میډیکل نن سبا وویل چې بدکاري ځکه ما کوي ایډز بیماري جوړېږي خلک ویرېدل نبی علیه السلام ډېرې ښکلې ښکلې خبرې کولې خلکو توجه نه ورکوله په دې عرب ځمکه کې په دې عرب معاشره کې یو لوی ډاکټر و لقمان حکیم علیه السلام ډېر مشهور و خلکو به د هغې رسالې ویلې خلکو به هغه اقوال پیش کول چې لقمان حکیم ویلي دي او لقمان حکیم هم په وطن کې ځینې ځینې خبرې د هغه مشهور دي زموږ په وطن کې ډېرې زیاتې نه دي باقاعده هغه کتابونه و د هغه رسالې د خلکو په خپلو مجلسونو کې پړاوهلې به نو لقمان حکیم علیه السلام خپل بچی ته یو وصیتنامه پرېښودې ده او هغه بچی ته یو ناشنا خبرې د تربیت ورکړې دي سوره لقمان کې الله پاک نقل کړي دي والدینو ته ویل ځانه لقمان حکیم جوړ کړه ها چې هغه خو یو خپل بچی ته د الله د علم اندازه ښودلې ده یا بنی انها ان تک مثقال حبة من خردل ای بچیا کله ان الله پاک دومره علیم او خبردار بادشاه دی د اوري دانه چرته په دشتو کې او په غرونو کې او په سمندر کې او په یو ځای کې وغورځي د اوري د دانې نه الله خبر دی ها الله پاک ډېر هر څه نه خبر دی همدا وجه وه چې عمر فاروق رضی الله عنه به کله ناکله دا خبرې چې کول چې خلکو کې دا سوچ شته که نشته دی عبدالله ابن دینار رضی الله عنه فرمایي مونږ دواړه روانو د مدینې نه مکې معاصمې ته دا و دی امیر المؤمنینو د وخت بادشاه و عمر فاروق رضی الله عنه وی موږ ستړي شوي و ځای کې کېناستلو
او پر غونډۍ په یو سر باندې یو شپنکی او ګډې بيدې سره ولي. عمر فاروق په نظر پرې وتلو، شپنکی ته आवाज وکړ، ویل دی خوا راشه. شپنکی چې راغوښتلو، عمر فاروق ورته ویل لکه دا پیسې والا او دا یو چیلې ما باندې راخرڅه کړه. شپنکی ورته وویل دا پردی دی، زه خو پردی ګډې بيدې زه خو مزدور کار یم، ماله دیاړي راکوي. عمر فاروق ورته ویل که تا نه د چیلو مالک څه خبره ده، خو خشک او دشته ده، زه یم او ته یې ولې دا پیسې مالک ته ووایه ورکه شوې ده، یوه چیلې رانه ورکه شوله، شر مخ خوړلې ده، مړه شوې ده، ناجوړه وه، واله پیسې چیلې ماله راکړه. او ورته ویل ښه لکه زه چې تا نه اوس پیسې والم او چیلې به درله درکړمه او که مالک رانه شمار تپوس کوي او چیلې پکې کمې زه ورته یم چې شر مخ خوړلې ده، ورکه شوې ده، مړه ده، بیماره وه. و دا نه تپوس کومه چې کله زه خپل مالک ته دروغ ویم او خپل مالک ته زه غلط بیاني کوم، عین الله، په هغه وخت کې به الله پاک چېرته وي؟ الله پاک زما خو عقیده چې الله پاک نه پټ پناه نشته دی، الله پاک حاضر او ناظر دی. نو که په هغه وخت کې الله پاک نه زه پټ او پناه یم، نو زه به مالک ته ووایم چې یاره بس دروغ به ووایم، او که نه الله پاک نه پټ پناه نشته، نو زه خو کم از کم د الله نه حیا لرم، زه خو د الله نه شرمېږم، زه به د الله په مخ کې دروغ ووایم، د الله په مخ کې به زه غلط بیاني کوم، داسې به کوم، ما له خو د الله نه حیا راځي، شرم راځي. عمر فاروق دا نوجوان و، ښه بوډا سړی نه و، نوجوان و. عمر فاروق چې د دې شپنکي دا د الله پاک د علم او د الله پاک د وجود او د الله پاک سره تعلق او د معرفت دا خبر کله عمر فاروق د دې شپنکي واورېدله، د سترګو نه اوښکې وبهېدلې، ویې ژړل او ویې ویل حمد دی الله پاک لره، دا غلوی الله پاک حمد دی. زما په حکومت کې د غر په سر کې شپنکی الله پاک پیژني، حلال او حرام پیژني، او دا یې عقیده ده او دا یې سوچ دی چې د الله نه پټ او پناه نشته دی. ځکه نه غلا کوم او نه د مالک مال ته نقصان رسوم او نه دروغ ویم. او بیا چې کله مدینې مکې معظمې ته لاړلو، ده نه تپوس وکړه هلکه ته د چا غلام یې؟ ویل د چا شپنکی وې؟ د فلانکي یم. لاړو مالک ته ورله وویلو، ویل دې شپنکي د غلام د څومره قیمت دی؟ ویل دومره دی. ویل دا پیسې والا. او دا شپنکی غلام و د هغه نه آزاد کړلو او هغه ته بیا وویل، قصې ورته بیا وکړله، ویل دا ډېر ایماندار دی، د الله په ذات ډېر کلک عقیده ده. ویل دا غلامي مې نه ده، خو خلا پیسې والا، پیسې هغه له ورکړې، هغه ته ویل زه آزاد یې. ویلو ویل داسې خلک غلامان نه دي پکار، داسې خلک آزاد پکار دي. زمونږ د بچو د ځوانانو که دا تصور جوړ شولو د الله پاک نه پټ پناه نشته دی، د انسان د الله پاک معرفت د خپلو بچو د خپلو کشرانو داسې پیژنګلي، مشران د خپلو کشرانو وکړي، والله سپینه رڼا ورځ به زموږ کشرانو په زندګۍ کې به جرمونه نه وي، ګناهونه به نه وي. ځکه لقمان حکیم علیه السلام خپل بچي ته د الله پاک د علم اندازه ښیي ورته. بیا ورته یا بنی اقیم الصلاة، بچی ګوره لمونځ به کوې. ښه ځکه نبی علیه السلام فرمایي مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین. ای مشرانو چې کله بچي کالو ته ورسېږي هلکان یې وکړه، جنکۍ وي، ورته یې شابه بچې منزله ده لمونځ کوه، لور پاسه، مور به وایي لور ته لور پاسه، بچې لور پاسه لمونځ کوه، پلار به بچي ته وایي بچې ده منزله، مور به هم بچو ته وایي زه بچو منزله، مرو اولادکم. ورته یې شابه کې شابه یې تک نه شئ منزله دی. وهل به نه یې ګورئ، ښه وینا به یې. شریعت ډېر ښکلي ښکلي ترتیبات ښودلي دي. په شریعت کې تشدد نشته دی. وهل او درزول شریعت ګوره دې نه دی قایل چې هلکه ډانګې راوله سړي سر ماتوه. شریعت وایي دا خوله استعمالوه، ډانګي په ځای باندې ډانګې ښه کار نه کوي، خوله ښه کار کوي، تربیت ښه کار کوي. ډانګي خاندانونه ختموي، د انسان سوچ خرابوي.
تشدد د انسان په ذهن کې سختواله راولي. تربیت معنا تشدد نه لري. ها مرو اولادکم، بچو ته بچي منزله دی او دې سم ورته چې خر بچي منزله ده، دا تربیت نه دی. ګوره ها چې کنزلم کې منزلم ده، دا کوم ترتیب دی؟ بچي منزله ده، بچي منزله ده. مرو اولادکم. بیا په وم کال به هم خبره کې، پاتم کال به هم کې، پنهم کال به هم کې، چې بچي کله لسو کالو ته ورسیږي بیا مو ورته منزله ده. که منزله نه دي نو نبی علیہ السلام فرمایي وضربوهم علیها، یو پړق تی پاسوا، یو کړس تی بیا پاسوا. څنګه چې خلک د بچی نه عام طور پیالې تی ماته شي، لوښی تی مات شي، او بل کار غلط شو کې خلک یو پړق پاسه. ټوپک پسې خلک نه رالي، نه به خلک ډانګې رالي. قارش هلکه لقارم شبیه. ها وضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین. پلسم کال لقاری گامو لک پړقم پاسه و منزل لور ته موایا او زوی ته موایا، موس کوي. او بیا دا ماشومان خویندرونه چې په یو بستر کې په یو کټ کې سملی. نبی علیہ السلام فرمایي چې لسو کالو ته ورسیږي بسترې ځان نه کوي. ها بلوغت اثرات شروع کیږي. بچی د لسو کالو نه پس بچی په ځان نه بسترو کې وده کوي، ځان نه کټونو کې وده کوي. دا والدینو ته شریعت ترتیب ښودلی دی. لقمان حکیم وایي اقیم الصلاة، بنی اقیم الصلاة، بچیه مونځ بکې. وعبر اهلک بالصلاة، قرآن هم وایي خپل اهل و عیال ته د منځونو حکمونه کوي. مونږ مشران اکثر منځله زه ګوره کشرانو ته نه وایو. زنانه په خپله باندې ګذره والې مونځ کې خو لور ته نه وایي، انګور ته نه وایي، کشرانو ته نه وایي. دا زموږ د مشرانو کوتاهي ده. د بچو تربیت ته په دې انداز کېږي چې د الله پاک معرفت. او ځکه نبی صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته وایي اکرموا اولادکم واحسنوا آدابهم. بچو له عزت ورکوي. ښه د بچو عزت نفس په نه خرابوئ. به کله ناکله انسان د خپل بچی دومره ذلیله کي چې هغه وایي د زناور یم. اکرموا اولادکم، بچو له به عزت ورکوي. به او د عزت معنا یو شفقت هم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځلې ناستو او دواړه نوسي رال. دا د نبی علیہ السلام په وفات وخت کې دا دواړه نوسي انتهایی واړه ماشومان. اقرا ابن حابس رضی الله عنهم صحابي ناستو. دا ماشومان چې کارال د نبی علیہ السلام نوسیو، یوی په یو پتون باندې کېناستو، بلې په بل پتون باندې کېناستو. نبی علیہ السلام ته دواړه لاسونه چاپیر کړل او ښکلی. یو نوسي پرې مخ ښکلی، بله مخ باندې ښکلی. اقرا ابن حابس ورته ډېر په غور ګورو چې دا نبی علیہ السلام څه کوي. دا ماشومان په پتونانو باندې ناست دي او بغۍ کې اغوستي او لاسونه یې چاپیر کړي دي او سغاب په سغاب بچي نوسي دی او دا ښکلی دا کړاپس نوسي ښکلی. دا څه کوي؟ وایي تخبلون صبیانکم، الله رسوله تاسو ماشومان ښکلوئ. ډېر حیران دی ورته، ځکه ماشومان اکثر دا مسخه پسخه. تخبلون صبیانکم، تاسو ماشومان ښکلوئ، ماشومانو سره مینه ساتئ او ماشومانو سره دومره شفقت. نبی علیہ السلام فرمایي او که نه ماشومان به ښکلی او ماشومانو سره به مینه کوي، ماشومان به په غۍ کالي. هغه وایي د الله رسوله د ما لس بچي دي، د ما لس بچي دي او په لسو بچو کې ما تر یو څه پورې یو بچی نه په غۍ کې اخیستلی، نه مې ښکل کړی، نه مو سره شفقت کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي داسې زړه سره به څه وکړمه، د داسې پلار سره او صحابي و هغه ویل داسې زړه سره به څه کوي چې هغه خپل بچي سره خپل جګرګوشې سره د خپل زړه د غوښې سره مینه نه کوي، بل چا سره به څوک څنګه مینه کوي. خپلو بچو سره په مینه محبت کې ثواب دی. ها دا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سنت دی. یو ځلې په جومات کې نبی علیہ السلام ناستو مسجد نبوي کې، یو ماشوم منډه وواله، یو سړی پسې پاهدل او قارېدل ورته. نبی علیہ السلام یې په جومات کې زما په جومات کې څوک ماشومانو ته نه قارېږي. مونږ به اکثر د جومات نه ماشومان پراکه ولکه وزموږ هلکه ولکه جومات ته چې پراکې چېرته به ځي؟ شاته ودرېږه، ستا په اول صف کې لمونځ نه کېږي. ولې نه کېږي؟
ماشومان خپل خواته ودروا ټول ماشومان چې شاته ودرېږي جومات کې وراني کوي بیا مونږ چېرته په کتابونو کې نه دي کتلي چې ستا خواته ماشوم ولاړ لمونځ دی نه کوي ولې نه کوي داسې په احادیثو کې تذکره نشته خلکو ماشومان نابالغ بچي مظلم مخکې کړي دي دا شاباس دی یو بچی دومره تکړه شوی بلوغت ته نه دی رسېدلی خو مخکې تراویح کولی شي سپاره ورولی شي مونځ کولی شي اقامت کولی شي اذان کولی شي ورمخکې کا دا د نبي صلی الله علیه وسلم تعلیمو په جوماتونو کې ماشومان نه پرو چېرته به دي بیا هغه به جوارګرو سره کښېني که نه امام حاجي صاحب په جومات کې نه بله چېرته لاړ شم یا نه جوماتونو کې ماشومان خو به کوي وراني ورته وایي به چې بچیا په جومات کې وراني مه کوه ها نبی علیه السلام د صحابو سره ناست و دیهاتي سړی راغی او په جومات کې واړه بول کول صحابو ورمنډې کړې پرېږدوئ پرې چې میچا دې وکړي چې میچا دې وکړلې اخر تربیت خبره درته کومه هغه خو ورانۍ کولو په جومات کې میتیا دې کولې بل چې اوس پرېږدوئ هغه میتیا دې وکړې په جومات کې صحابه دې اوس دغه ځای وینځئ ورشه او سړي دې ویل دې خوا راشه چې راغی ورته ویل په دې جوماتونو کې میتیازې کول ګناه ده ښه دا بیا مه کوه نبي صلی الله علیه وسلم خلکو د تربیت ترتیب هم ښودلی دی یو سړی به ته په غلط کار ونی نو داسې به نه کوې پوره ټوپک ته لاس کوې او ډانګي ته لاس کوې به هغه به پوهه کې هغه به سمه تربیت سمجاوهلو ته ویلی شي هغه پوهه کولو ته عمر فاروق رضی الله په دور خلافت کې بادشاہ وختو یو سړی راغی وی خپل زوی چې په ډانګي په راوړ باندې ووالمه عمر فاروق په زوی پسې بچی سړی والا ګل زوی حاضر کا یو زوی بچی والا حاضر کړ خپل دی ولې والا عمر فاروق ورته ډېر سخت کارو اول امیر ویني قاری کمر آتا ویل زما خبره واوره ما ولې پلار والے دی ویل وایم ویل زه خو جیجي وړو کې رالوی شوی یم دې پلار لاله دا ډانګي راکړی وړ او خان را په مخه کړو یو سبق راته وښودلی ویل بچی د اوخان ساته چې دا وړوکي اوښي او کمزوری اوښي او بل اوښ زوروري پاڼې ته نه پرېږدي اوبو ته نه پرېږدي ګیا ته نه پرېږدي غټ اوښ پر یې وړوکي اوښ باندې کم ظلم کوي نو ته به داسې چل کوې چې دا غټ اوښ به دې لوړ باندې وهې او کمزوری به ترې خلاصوې چې هغه کمزوری اوبه وڅکي نهار پاتې نه شي ویل ما په ټول عمر کې هم دقه کار کړی غټ اوښ مې وهلی دی وړوکی مې ترې خلاص کړی دی زورور اوښ مې وهلی دی کمزوری مې ترې خلاص کړی دی نن چې کور ته اوښان مې راویستل رالمه زما د پلار زما مور وهله زما مور کمزوري وه پلار مې زورور و پلار ته مې ډانګې ونیولو پلار مې وهلی مور مې ترې خلاصه کړې ده عمر ورته ویل ستا تربیت هم دغه دی چا بچو له غټې غټې موبایل یې ورکړلې او هغه ثابت ته شپه فیسبوک کوي او سباله وایي دا جینۍ مې خوښه ده پلاره ستا خبره نه منم مو وایي بلکې ستا دا هم دقه شان سبق پکار دی تا په وایي تا ماله کومه جینۍ کړې نه کوم دغه ځه زه ما دې جینۍ پرېږدي او تا له دا سر هم مات کړي خبرې ولې تا وله دومره غاړ شی اخیستی دی په 1 لک روپیو په 1.5 لک روپیو په 50,000 په 80,000 روپۍ د موبایل اخیستی او فیسبوک ته بچی ثابت ته شپه ناست دی هغه اخلاق برباد شولو په نیټ باندې په فیسبوک باندې چې کوم خرافات دي هغه زه په دې مجلس کې نشم ویلی ځکه د زنانو د نارینو مشترکۍ په قرآن کلاس ته نشو ویلی دا خبرې کولی مشرانو ته وایم چې څه پې دي نو تمام به زموږ خبره وینا پې هم نشو کولی موږ خپلو بچو په لاسونو کې قرآن شریف ورکو د نبی علیه السلام احادیث ورکو د صحابو واقعات ورکو د پیغمبرانو واقعات ورکو د خور ادب وښیو د مشرانو ادب ورته وښیو ادب او احترام ډېر بنیادي شیز دی موږ خلکو ګوره د بچو نه ځان بېغمه کړی دی سهار نه ماښامه پورې نوکري کوو پیسې وله ګټو زمینداري ورله کوو او میندې لګیایي صحابت سهار نه ډوډۍ پخوه پراټې پخوه چای پخوه ماسپښین بیا تنور لمبه کوه بیا ډوډۍ پخوه ماښام مازدیګر چای ده ماخوستن بیا روټۍ ده خو د دغې خیال هم وساتو چې خېټه وله ډکه ساتو خو د دې خبرې غم هم ونه کړو چې د دې بچي اخلاقي معیار څنګه دی بچی مسکی که نه که دا چرته روان دی دا نبی علیہ السلام فرمای اکرموا اولادکم و احسنوا آدابهم خط ترتیب ورته ورکا
او نبی علیہ السلام فرمای ګوره اولاد تاسو لپاره د الله طرف نه تحفه ده ګوره ها ځکه قرآن شریف کې الله تعالی د عباد الرحمن نخ ذکر کړی ده بلسمه نخ د عباد الرحمن دا سوره فرقان کې الله وای چې ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما دا الله پاک د مهربانه بادشاہ د نیکو بندگانو نخ دا چې هغه وای ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا الله پاکه ما ته نیکه بیبیانې نیکه جوړه خپل خیسته اولاد چې د ما د سترګو یخوالی وي چې سړی د خپل بچې په نیک کار وایي نو والا انسان د سترګو یخ شي وجعلنا للمتقین اماما الله پاکه ما دغه کور مشر کې چې رقم کور ټول خلک پرهیزګار دی ما پرهیزګاره کور مشر کې ما پوډریانو بلمازو او د بیادبو بې احترامه او بيدين خلق مشري مالا مراكا وجعلنا للمتقين اماما دا د بچو د دیندارۍ د پاره باقاعده سوره فرقان کې دعا را د نیکو خلقو نخدا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما زكريا عليه الصلاه والسلام اولاد نو هغه الله پاک ته ویل الله پاک مال نیک بچی راک مریم علیہ السلام خواله براتللو چې هغه خواله به کله راغی هغې به ناشنا میوې خوړلې مریم هم په هغه وخت کې وړوکې وه زکریا علیه السلام ته فرمایي ما یا مریم د کوم ځای نه میوې تا ته را روانې دي قالت هو من عند الله واذا الله تعالی را طرف نه دي هنالک دعا زکریا ربه او ابراهیم زکریا علیه السلام په هغه وخت کې الله پاک ته چغه کړله چې الله پاک مریم لا په غیر د اسبابونه ظاهرا اسبابونه میوه ورکولی شي نو الله پاک مالم میوه راکولی ځکه بچی هم میوه ده مریم له چې میوه میلاویږي انګور او انار او دا د هغې کرامات و د مریم علیه السلام الله پاک مالم میوه راکړه د بچی په شکل قرآن شریف چې دی بچو ته میوه ویلی دی ښه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې کله د انسان وړوکی بچی به پات شي که نه او دا فرشتې د مرګ و دا روح پورته ویسي الله پاک فرشتو نه تپوس کوي زما د بنده د زړه مې وام راوړله فرشتې ورته وایي وایي زما د بنده سره دي عملو چغې والې په ځان یې راښودو چې یا الله پاک وړوکی بچی مې ولې مړ شو ناشکري کوله نه هغه ویې څه ویل ویل انا لله وإنا إليه راجعون الله پاک استا شکر ادا کړی دی وی الله پاک امانت را کړی بس الله پاک واغستلو الله پاک پرېښو ته یې د جنت کې یو لویه بنګله یو لوی محل یو لویه قلعه جوړه کړئ او په هغې باندې ولیکئ بیت الحمد د داسې خلکو دپاره چې هغه د بچي په غم باندې کله صبر کوي که نه نبی علیه الصلاة والسلام یو ځلې ناستو صحابو سره او میلمانه هم ورسره زینب رضی الله عنها ورته سوال جواب راولېږل د الله رسول ته زموږ کره زر راشه بچی مې ډېر سخت دی نبی علیه السلام ورته واپس سوال جواب ولیکو ما سره میلمانه دي مصروف یم هغې بس بیا سوال جواب راولېږل نبی علیه السلام لاړو صحابه ورسره و هغه چې کله خپل بچی راوړو د نبی علیه السلام غېږه مبارک کې کېښودلو اخر سلګۍ وي د ماشوم ساه وختله د نبی علیه السلام په غېږه مبارک نبی علیه السلام سترګو نه اوښکې وبهېدلې عبدالرحمن ابن عوف الله رسول ته جاړې مونږ ته ویل مه جاړه مونږ د جړا نه منع کوو په خپله جاړې نبی علیه السلام ته فرمایي ای د عوف زویه سترګو نه اوښکې تویېدل نه دي دا شفقت دی دا مینه ده دا رحمت دی دا محبت دی منه نه ده سترګو نه اوښکې تلل د چا په جدایۍ باندې انسان د سترګو نه اوښکې لاړې شي دا شفقت دی دا مینه ده دا محبت دی دا منه نه ده وی عبدالرحمنه په داسې موقع باندې مخونه وهل لاسونه مخ له راچول ګریوانونه شلول یخته راویستل لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاهلیه نبی علیه السلام فرمایي دا زما امتي نه دی چې د غم او د مړي په موقع باندې یخته راوباسي ځینې خلکو به سرونه خرول په هغه زمانه کې سره به یې وخرو دا به د غم غټ نښه وه چا به مخونه وال چا به ګریوانونه وال
او چا به کپړې شلولې چا به چغې والې نبی علیه السلام ویل دا منه ده ها زړه دې خفه دی او چې زړه خفه چې سترګو نه اوښکې راوبهېږي خیر دی جړا منه نه ده جزه فزه منه ده چغې سورۍ منې دي نبی صلی الله علیه وسلم د خپل ابراهیم زوی په د مرګ په موقع باندې هم نبی صلی الله علیه وسلم د سترګو نه اوښکې بهېدلې دي دا د نبی علیه السلام د خپل د بچو سره مینه کړې ده شفقت یې کړی دی د هغوی په جدایۍ باندې خفه شوی دی صحابو ته هم د ماشومانو حوالې سره تذکره کړې ده و نبی علیه السلام یو ځلې ناستو یو صحابي بچی راغی د الله رسوله دا ستا پلانکې ملګری صحابي نه دی دا زمونږ پلار دی خو دکې عدل نشته دی بچو په منځ کې به عدل کوئ ښه دا هم تربیت دی عدل انصاف ویدا پلانکې ملګری دی عدل نه کوي ولې دا زما یو ورور لا غلام د خدمت دپاره ورکړی موږ یې نه دی راکړی نبی علیه السلام راغوښتلو یې راشه بچی دې شکایت کوي ویل دا وایي چې دا پلانکې له د خدمت دپاره غلام ورکړی موږ نه دی راکړی نو ټولو ورکولی شي ویل نه ویل د یو نیم واله د بچو په منځ کې عدل انصاف داسې ده چې دا بې انصافي اکثر د نیاګانو نه او د نیکونو نه ګورې کېږي ښه میندې هم ډېرې بې انصافې دي د هلکانو او د جینکو په منځ کې نیا نیکونه هم ډېره بې انصافي د نیاګانو چې دی که نه دا نوسۍ بلکل بدې شي او نوسۍ ډېره خوښي ویا به چې مړه شي که نه دا نوسۍ به دې لامبئ سر ته به دې ناستې دا نوسۍ به دې جبونه لړئ چابۍ سره به جب کې پیسې شته که نشته بابا ته م وایو دا نوسۍ به دې پیسې لټوي دا نوسۍ به دې خدمت کوي د نوسو نه نوسیانو په منځ کې داسې بې انصافي مه کوه میندو ته م وایو ښه جینکو باندې ماښام سهار ډوډۍ د ماښام سړه ډوډۍ خوري سهار په ناشته کې هلکانو له پراټه پخی انصاف به کوې انصاف داسې نه ده چې هلکه ته په عدالت کې ناست او د لور او د زوی جګړه شوې او فیصله کوې په انصاف باندې دا رویې د شرط زما لور داسې ونه وي چې کاش دی زه الف وی چې زما نه پلار د لور سره د زوی سره څومره منه کوي دومره مینه ما سره کړې وې او کاش دی زه الف وی او زما د نیا نیکه د خپلو نوسي سره څومره مینه کوي ما سره داسې کولی زموږ د رویو نه جینکو ته دا ټیسټ ونه رسي نقصان او خفګان ونه رسي نبی علیه السلام فرمایي عدل کوئ انصاف کوئ د اولاد په منځ کې بچو منځ کې عدل به کوئ هلکانو جامو کې به فرق وي ځکه د هلکانو جینکو هلکانو جامې ځان لري د جینکو جامې ځان لري دغه فرق دی اخو الله پاک کړی دی که نه چې کوم زموږ استادو د رویو دی زموږ په کورونو کې دننه د کوم ماحول دی موږ په قرآن کلاسونو ګورې هسې څه بیګار نه دی چې که یو نسې لیوني وي چې هلکه سهار وختي 5 بجې خلکو ته وایي راځئ زمونږ استادو زندګۍ کې ځینې د زندګۍ د دینداره بیلنس خراب شوی دی او چې سر ټوټه پوټه مسلمانۍ دا هم خرابېږي ستا او زموږ آینده نسل زموږ بچي بېدینۍ طرف ته مخامخ شوي دي نو چې موږ ته څومره دین چا پرېښودی دی چې موږ په خپل دین باندې برقرار وساتو که نه خپلو بچو نګراني کول د ټولو نه ګران کار په دې وخت کې په دې دور کې د خپلو بچو نګراني ده زه یې وایم زه وایم زنانو ته اکثر وایم تاسو موبایل مه استعمالوئ ګناه زه هم ګناه نه ده خو ستا حیا ته خطر دی او زه هم جینکو نه موبایل یې والی تاسو ته وایم جینکو نه موبایل یې والی ولې مونږ وایو د هغې اخلاقیات بربادېږي د لولو خاندانونه عزتناک خلک عزتمن خلک د یو دجال د وجې نه خلک چې دی بېعزته شولو خلکو کډې وکړې لاړل د علاقو نه خودکشانه خلکو وکړلې د دې زندګۍ نه خو مرګ ښه دی دا د لږې بې احتیاطۍ د وجې نه زنانو موبایل سره کار یې څه دی یو 50 کاله یا 10 کاله او 20 کاله مخکې هېچا سره موبایل ښه ښکلې زندګي وه هېڅ فرق هم نه و د لوی خرابي را روانه ده او 10 کاله 15 کاله پس به وګورئ موږ تاسو جاړو به بیا د په درس باندې کار هم نه کېږي به بیا به د بچو په خپو باندې لاسونه ږدو به چې بچیه بس دی موږ وایو نن مشرانو ته وایو د خپلو کشرانو نګراني ها کشرانو ته هم وایو چې بچو
د دیندارۍ او د مسلمانۍ ښکلې زندګي تېروئ، په خپله مسلمانۍ په خپل عبادتونو باندې توجه ورکړئ، ادب او احترام والا زندگی تیروئ، الله پاک به تاسو له کامیابۍ والا زندگی درکړي. کشرانو ته هم نصیحت کوو، هغه مشرانو لره د خپلو کورونو نګراني پکار ده. نبی علیه السلام فرمایي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. الله تعالی د ستا کشرانو تپوس کوم به، داسې خو نه ده، دیر شته خو اندېر نه دی، اوس تر نه کوم وروسته به درنه کومه. د خپلو کشرانو داسې نګراني وکړه لکه چې ګډبا او شپنکې لوړ په لاس بیزو ته غواګانو ته نیغ ولاړ دی، او نه پې پردي پټي ته اوښتلی شي، او نه پې اسمانه راتللی شي، او نه ورکېدلی شي. دقه شان د ډول په لاس باندې نګراني د بچو وکړه چې نه دنه بچي شیطان وتښتئ، شیطاني طرف ته لاندل شي، ګناهونو طرف ته لاندل شي درنه، او نه د هغه په زندګۍ کې د عباداتو کوتاهي راشي. ډېر لوی مشکل چې موږ ته بس مخامخ دی، زموږ د کشرانو د بچیانو د بچو د انډیا پروګرامات خلک اوس ګوري، او هغه کلچر راغی دي. ساړیانې پخوا زم په دې وطنونو کې نه وي، اوس خلک په ودونو کې اچوي. نکرد یو شی مې پخوا نه وی دلته، دا رمې دا په دې فیسبوک باندې، په دې نټ باندې او په دې میډیا باندې خلکو دا د انډیا د نکریزو پروګرامات هلکانو ته خلک نکریزې لګوي، خواښیانې هلکانو ته د سرو ګوتې په لاسوي. دا ټول رواجونه رالل، دا خرابي ده. موږ رواجونه مه کوئ، ساده ښکلې د مسلمانۍ زندګي خپله کوي. او د دې زمانې د ټولو نه لوی غټ شیطان د دې زمانې میډیا دی. په رمضان کې چې کوم خرافات وکړل د رمضان د پروګراماتو په نوم باندې، د رمضان پروګرام روان دی، اوسنی نه تپوس کوي په پاکستان کې څومره فلمونه جوړ دي، دومره دا راول دا غټ انعام والا. ولې د رمضان د پروګرام سره د فلمونو څه کار دی؟ یو مخلوط پروګرامونه د ټي وي چینل والا وګرځول، د رمضان په نوم باندې په ټوله معاشره کې خرابیانې خپرې کړلې. ځکه زموږ میډیا د ګناهونو دپاره آزاده ده. په داسې آزاد میډیا باندې لعنت چې د بربره مسلمانانو درد نه ښیي، د شام د مسلمانانو د درد تذکیره نه کوي، د عراق د مسلمانانو د درد تذکیره نه کوي، او د هغو د معاشرې د برایانو تذکیره نه کوي. زموږ په معاشره کې برایانې خورئ په داسې میډیا لعنت چې زموږ د بچو او زموږ د کشرانو اخلاقیات یې برباد کړل. د دې او خلکو له ازادي لایسنس ورکوي، په مخه چینل یې کولاویږي، په مخه یو لوی زور شور سره کار شروع دی، او دیني ماحول راته ورو راغونډوي. زمونږ په دې معاشره کې موږ وایو چې موږ ټولو شیطاني سیلاب ته انشاءالله د دیوال او د غر کردار به ادا کوو په دې معاشره کې انشاءالله. موږ په دې معاشره کې برایان خورېدل ته نه پرېږدو به، موږ خپله معاشره د برایي د سیلاب نه بچ کوو به. دا کار په رمضان کې هم کوو، دا د شپې هم کوو، دا د ورځې هم کوو، دا د سهار 5 بجې هم کوو، دا په قرآن کلاس کوم، دا پروګرام هم کوم. دا ټول خلک بیدارو چې ځان د برایي د سیلاب نه په خپل هم بچ کول، خپل بچي هم بچ کول، خپل خاندان هم بچ کول، دا ټوله معاشره بچ کول، او د خلکو د الله پاک سره تعلق جوړول، د خپلو بچو اخلاقیات هم ټیک کول. نبی علیه السلام خواته یو صحابي ناست و، غالبا انس رضی الله عنه. انس فرمایي ما د نبی علیه السلام سره روټۍ خوړله، یو کشرم نه پوهېدله باندې پلیټ کې مې ډوډۍ ګرځوله. وایي نبی علیه السلام ته فرمایي بچیه د ډوډۍ آداب دا دي، کل بیمینک، په ښی لاس باندې ډوډۍ خوره، او سم الله بسم الله پې وایه، وکل مما یلیک، خپل مخې سره خوره. دا نبی علیه السلام آداب ښودلي د خوراک. ذکر لقمان حکیم ملک ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرها. بچیا اخلاقیات دې بکاری چا سره الک سلیک کې مخامخ ګوره ورته د کوک سټ اوخ پونتی کوک سټ بنسا چې خبر یو سره کې ګوره، بل تر مغرور خلکو، متکبر خلکو، کبرجن خلکو یو سټایل دی. تا سره به ګور به یو طرف ته خبرې به تا سره کوي، به لاس به تا سره میلان مه کوه. او زویا په مخ د ځمکه باندې خرمستۍ سره مه ګرځه. دا چې سلنسر دې لوډ دغه نه خلاص کړی، د موټر سایکل نه او د ګاډي نه
14 اگست او پلان کې اگست او دا غرب او شور شغرب نه شور شغرب ما کوي ولا تمشي في الارض مرحا زوګه کې داسې مستی ما کوي انك لن تخرق الارض الله وینا اسمك شلا ولا شيء ولن تبلغ الجبال طول تانا غر دنګ دې څومره ټوپونه وای ما ټوپونه دا خپلو بچو ته اخلاقیات او بچي په روډ باندې ځې کنه نو ډریون په خطر کې کوه خراب اورټیک مکوا ګاډه بچا باندې سمو ورچو ګندو کوي او ګاډه او بوینو بچا په دې تیز مله چا کپڑے بګند شي ها دا بچو ته موږ خیو دا چې وسته کله د ټینکر دا واقعیا راغله په رمضان کې واقع ډېر خطرناک واقعیا و ډېر ماشومان دي ماشومان پکې دي ډېر ماشومان پکې اوس خلکو ویل چې لکه دا جمعات استادان ولې خلکو ته ول نه خي ما تاسو کار دي ته ول نه خي میډیا چې ثابت ته مطابق د کال 12 میاشتې ګاډي او بجانه خلکو ته خي ډرامې الکه دا د میډیا سکار نه چې خلکو ته وایي چې الکه ګاډي تیل بهيږي ما ورځي و بس وځي زمون دا کار کوم په جمعات کې خلک په کوم غتبم دا کار کې دا کاله دا د یونیورسيټي او د سکولم کردار دی او په معاشره کې د هر چا فرض خپل کشران په کول معاشران په کول مونږ خلک درس دین لرا چو بیا مونږ ته وسکه ما سبق ویل په مدرسه کې ما باندې سرکار یو روپیم نه لګېدلی او دا معاشره کې اصلاحي کار کوم او تا باندې کورونو اربونه لګېدلی ته څه کار کې مونږ خلکو ته وایو چې بګابروزه که ایکسیډنټ شوی خلک الکه رسمه جوړېږي خلک اخوا شي بله دما کولی شي الکه اور ونه لګي دا به موږ پوهه کوو او دا زموږ د وطن ادارې هم دا کار کوي څو کاربونه روپۍ بجټ په چا خرچ کېږي د سکولونو د کالجونو او دا زموږ د تعلیمي ادارو فرض دي د بچو تربیت کول چې بچو ته پوهه ورکړي موږ په یونیورسټۍ کې به قرآن کلاس کو پېښور په یونیورسټۍ کې ما هلکانو کتل ځوانانو دا یختې چې پورته کړي لکه چې غوا چې دا سخی وسټي داسې یا یختې پورته ما هلکانو نه تپوس وکړه داسې چل دی ویل دا انډیا کې یو فنکار دی د هغه یخته سټایل دی هلکانو کړی ای ځوانانو موږ وایو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سټایل او د نبی اسلام د یختو ترتیب د هغه زندګۍ ترتیب خپل کا زموږ دپاره نمونه وی د انډیا فنکار نه دی او نه د پاکستان فنکاران دي زموږ دپاره نمونه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی او که نخرې پېښې کې په جامو کپړو یختو کې موږ وایو په خپله څه نخرې پېښې جوړې کړه بل چا ولي کې دې داسې ګرځي لکه چې غوا سخی سټلی وي او یختې داسې بل شان جوړ کړي وي نو الله پاک فرمایي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَلَ چې ویل ابراهیم علیه الصلاة والسلام ربي زما ربا اجعل وګرځې هذا البلد آمنا دې ښار لره امن ګورئ بنیادي شی ګورئ انسان دپاره امن دی ښه الله پاک را مکه معظمه دا وطن د امن وطن وګرځې د دې وجې نه د خپل وطنونو دپاره د امن دعا کول تاسو ته خو به احساس شوی په پریشانو کې که نه چې امن څومره بنیاد دی الحمدلله زموږ په وطن کې ډېر ښکلی امن دی موږ څومره ښکلې زندګي تېروو ازاده زندګي ده دلته په کولاو ځای کې درس کوو والله که څوک هم بنې کوي نو څوک هم بنې کولی شي الحمدلله ډېر ښکلی ازاد وطن دی ډېر ښه نعمت دی د ازاد وطن او پرامن وطن د الله ډېر لوی نعمت دی پاکستان دومره ښکلی وطن دی زه په سرکار کې د سرکار په منځ کې ناست یم په سرکار تنقید کولی شم دا زموږ د ازادۍ یو لوی خبره ده معاشره کې تک څومره اصلاحي کار کوي موږ ته هېڅ رکاوټ نشته دی ما او تا رکاوټ وي چې ما او تا هغه شانې دلچسپي نه لرو بس چې یو په قرآن کلاس وشو بل کال انتظار کوو نه ما او ستا زندګۍ کې ټول عمر شپه او ورځ په معاشره کې اصلاحي کارونه پکار دي وګرځې الله پاک دا ښار امن والا وجنبني او بچ کې ما لره وبني او زما بچو لره ان نعبد الاصنام د بندګۍ د بوتانو نه خپلو بچو لپاره دعاګانې کوئ یا الله پاک دا بچي مې د بېلمازۍ نه د شرک نه قبر پرستۍ نه چرسو نه پوډرو نه غلاګانو نه
الله پاک بچی می بچ کا زنانو ته خصوصا ویل خیره مکوي ها دا خزي ډېرې زیاتې خیره کوي بیا بستا خیره قبول شي بیا ورته سر ته تناسه جاړې ورته وبني ان نعبد الاصنام رب انهن اضللن كثيرا من الناس الله پاکا دې شزونو ډېر خلک گمراه کړي دي ډېر خلک گمراه کړي دي فمن تبعني فانه مني چا چې زما تابعداري وکړه زما نه وي ومن عصاني او چا چې نافرماني وکړه زما فانك غفور رحيم دا څه خپل خبرې دي د قران دې شنو چې خدای غر کې نه نه دې شنو چې چا نافرماني وکړه خدای غر کې تباہ کې اسماني تندر پر راوچنه بس الله پاک استا بندې نو تاب ته غفور رحیم بس ته خپل شفقت به هم کولای شي ها اخیرو والا معاملې بچ ساتل پکاري ومن عصاني چا چې زمانہ فرمانی وکړه فإنك غفور رحیم چې کوم بچی کله ناکله سرکشي کوي کنه موجه خدای دې غرق او تباشي وما خبر اړه لا وچ مکه ودی سي یا الله پاک دا نه فرمایي د اسلام وکړه فإنك غفور رحیم ربنا اني اسكنت من ذريتي یا الله پاک ما خپل بچی وہ سوال پداسی وعدے کی غیر ذی زرع چې فصل والا نه دا بوټو والا نه دا عند بیتک المحرم او ستاره کور په خوا کې دا دینه معلومیږي دا چې دا کور مخکې نه جوړو ها بیت الله شریف مخکې جوړو غیر پاره چې قائم کی مزلرا او فجعل افئده من الناس تهوي اليهم الله پاک د خلق زړه دې طرف ته مایل کی ورزقهم من الثمرات الله پاک خپل رزق ولا ورکی دې لپاره دې شکر ادا کړئ یا رب زمونږه انك تعلم ما نخفي وما نعلن پټونم خبرې ښکارونم خبرې وما يخفى على الله من شيء او په الله باندې سپټ پناه نشته نه په اسمان کې نه په ځمکه کې الحمد لله الذي طول تعرفون حق الله لردي وهب لي على الكبر اسماعيل یا بخلل ما ترا کړه ما ته سره د بوډاوالینا په بوډاواله کې اسماعیل او اسحاق دوام الله پاک مال دې بوډاواله کې اولاد را کړه دې الله پاک استا حمد ادا کوم ګورئ چې چا بچي وشنو ډځ نه دی کول پکار ها الله پاک شکر ادا کول پکار هم په معاشره کې کله میا شو کتل شپدنه کې د ډځ کېږي نه کې خو بدینه الله ډېر خطرناک ډځ وي بیا چا په کور کې بچي شو ډځ وکړي ګولې پورته لاړ شي پورته خو باندې کېږي نه کنه ګولې په پردي کور کې مرمۍ را پرې وتله ډس پر دې ماشوم زنانه ولګېدله ستا په کور کې خوشحالي ده بل کور کې غم مړی پروت دې ډزې نه دي پکار ډولکي مولکي هم نه دی بجاول سبق کوجي هې شریعت وایي د جنکو په پیدایش باندې هم خوشحالي وکړه د هلکانو څنګه خوشحالي وکړم وایي جنۍ په پیدایش باندې خوشحالي یو چیلی حلال کړه یو ګډ حلال خوشحالي ترتیب دا دی چیلی حلال کړه په خلکو غوښه وخوره ډزې ولې کوي او د هلک په پیدایش دوه ګډان حلال کړه خوشحالي وکړه په خلکو غوښه وخوره ډوډۍ وخوره مړه دا خوشحالي ده د خوشحالۍ ترتیب داره ښکلی نوم ورله کېده مصدار نوم ورله کېده سر وله وخره و ختنه وله وکړه په غوږ کې وله اذان او اقامت وکړه دا بچي اول نه آغاز وکړي الله اکبر الله اکبر ما ته خو چې چېرته څوک وایي مولانا دې ته اذان وکړم تا اذان نه درې وایي چېرته مې نه دی کړی موږ ته اوس ورته وکړه که نه ما باندې چې اذان کې 500 روپۍ به راکړې ولې زه په تشه اذان اوس کوم ورته چې اذان دې نه دی 500 روپۍ جوړو تاوان به ورکوي بیا موږ خلک اذان مؤذن سره اذان نه وایو چې مؤذن اذان وایو چې موږ سره پسې وروسته ویلی که نه اجر هم ډېر دی اذان به قامت به راته یادي باباجي قامت کوله څه ته مې قامت نه دی کړی اوس وکړه که نه که خطا شو دې به درته ټیک کړم زه په دې درسونو کې زنانو ته وایم که سړو له اذان وي ته ته پخپله دې ماشوم د غوږ کې اذان که ستا اذان سمنه خو نه دی ما پسې ولې راوړې فورا ورته اذان وکړه ځکه ډاکټران صاحبان نن سبا وایي چې کله بچی پیدا شو فورا ورته اذان وشو چې د ماشومانو کومې بیمارو دي راکه بیمارونه به الله پاک بچ ساتي دا مې د لالچ خبره درته وکړله دا بیمارۍ د علاج بیمارونه خو به بچ شي که نه ښه مددار اذان ورته کول پکار دی ښکلی نوم ورله کېده عبدالرحمن عبدالرحیم د پیغمبرانو ښکلي نومونه ناشنا نوم نه ګورې ښه خلک وایي ناشنا نوم ناشنا نه ښکلی نوم نبی اسلام ناشنا نه یاد کړی
ناشنا نوم د پته شته سره د بلې معاشره کې د هیڅ چا نوم نه ناشما د خلک کوي ناشنا نوم یم ناشنا نوم خو شیطان دی نو دوی په کلي کې د چا نوم بنئ او د بلې کلي کې هم د چا نوم بنئ ناشنا نوم شیطان هلکه ښکلی نوم د نومونو اثرات وي د نومونو اثرات وي په انساني زندګۍ نو الله تعالی فرمایي چې ابراهیم علیه السلام وایي الله پاکه ستا حمد دی د الله شکر ادا کوم چې ماله اسماعیل بچی را کړی دی ماله اسحاق بچی را کړی دی او بیا رب اجعلني مقیم الصلاة ومن ذریتي الله پاک ماله را پابند وګرځې د مونځ ګزار او د ما اولاد چې زه مونځ کوم او د ما اولاد هم مونځ کوي په خپله به هم که وګورئ ښه ما بس یو کس هغه زر زر راغی شاګرد به ورته ووایم مشر کس مې ولې ویل هغه شیطان به راته وخه شیطاني کې دلته مخکې ووایم ما ته لکه سهار مانځله ولې مولانا صاحب ته دوی ښیم ما ته وایي تا به ورته اول ښیم چې ولې ویل بېګا کس راغلی و او ته کور وې ما چې ور وډبو وی تا راته ته وایي چې نشته دی په ما دې پرون دروغ نه دی ویلي که ما مونځ نه دی کړی خو تا هم پرون غلط کار کړی هسې مونځونه کوې ورشه ورته وایي چې نشته به کور کې وی پلار مې دننه کور کې وایي چې ورته وایي چې نشته دی دروغ زموږ په معاشره کې موبایل خو ټول خلک دروغجن کړل موبایل ټول خلک دروغجن کړل الله پاک مال را او زما بچو لره د منځونو پابند وګرځې ربنا وتقبل دعاء الله پاک زموږ دعاګانې قبول کړي رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب الله ما ته بخنه وکړي ما مور پلار ته وکړي ټولو مسلمانانو ته وکړي په کوم ورځ باندې چې حساب او کتاب وکړي کشرانو ته وایي مور پلار دپاره هم دعاګانې کوئ مؤثر شی دعا ده او دعا دومره مؤثر شیز دی چې د نبی علیه السلام فرمایي د تقدیر کرښې بدلوي ښه دعا دومره مؤثر شیز دی د انسان د تقدیر کرښې بدلوي لیکلو رانی بهرحال دا خبرې ټولې ما ځان ته وکړلې تاسو به ماشاءالله د خپلو بچو خیال به ساتئ او دا تذکیر والا کلاس دی مونږ یو بل ته یاد دهاني کوو د یاد دهانۍ په بنیاد دا خبرې کوو الله پاک دې موږ له پرې خبرو د عمل کولو توفیق الحمدلله بیم قرآن کلاس نن شروع شولو اولنۍ ورځ ده او د نن خو د جمعې ورځ ده نو جمعې په منځونو کې اعلانات وکړئ خپلو علماو ته ووایئ چې لکه دلته فهم قرآن کلاس شروع شوی دی ټول نارینه او زنانه او دلته خو ډېر شی ګاډي هم دي او پیاده هم خلک راتلی شي خلکو ته چې ګاډي به راوباسئ په خپله هم راځئ نارینه زنانه واړه واړه ماشومان هم ما راوړي ما پرې خبرو ګورې ماشومان پوهېږي مونږ ګرانې خبرې نه کوو او سکولونه هم چوټیانې دي ماشاءالله ډېر ښه موسم هم دی ښه داسې دی چې موږ سهار وختي خپل ملګري دوستان هم پاسو او په خپلو جوماتونو کې د جمعې ورځ د نن په جوماتونو کې اعلانات هم وکړو او سبا په یو اهمه موضوع باندې به سبا له درس کوم او چې هغه د ختم نبوت باندې به عقیدې ختم نبوت باندې سبا له به درس دا ډېره بنیادي او اهم درس دی د ختم نبوت حوالې سره نو دا خپلو جوماتونو کې اعلانات هم پکار دي او یوازې راتلل هم نه دي پکار ځان سره خپل دوستان ملګري په خلکو ګاډي راوباسئ نو څومره زیات خلک راشي او زیاتو خلکو ته فایده میلاو شي دی به زموږ د کلاس کامیابي او ګټه هم دا ده زه یو کستم درس کوم ځکه د یو الله لپاره یې کوم څوک د یو الله لپاره کار کوي نو هغه یو کستم کوي مولانا شاه اسماعیل شهید رحمه الله غالبا د دهلي په جومات کې جمعې خطبه ورکړله چې راوتلو یو سړی راورسېد ها ویل لمونځ وشو تقریر ویل او ویل ولې ویل زه د ډېر لرې نه رالم ستا تقریر دپاره ویل ښه هغه ته ویل راځه جومات ته واپس لاړو بیا منبر ته وختو چې کوم تقریر په زرګاو خلکو ته کړی و کس ته یې وکړلو ملګرو ته ویلو شاه صاحب ویل ته خو ستا خو غټ مجاهد او قیمتي وخت دی ویل یو کس ته دی بیا هغه ټول تقریر وکړلو هغه ویل دا کار د یو دپاره کوم نو یو ته هم تقریر کوم ویل دا کار زه د یو دپاره کوم یو الله لپاره دا کار کوم یو کس ته هم کوم ویل ما مقصد په افرادو کې نه دی ما کس دغه یو الله لپاره یو کس ته تقریر هم کولی شو او تاسو نه زیاتې فرشتې د کلاس له راځي دا کاڼې بوټي هم ګواهي ورکوي به داسې دا دیندار علاقه ده سبا له مې خواهش دا دی دا ټول ځای ډک شي نو زما
زړه به خوشحاله شي. چېرې تاسو خلکو دعوت وچلوئ په خپلو جوماتونو مساجدو کې اعلان زنانو ته هم کور په کور وګرځئ، ټولو زنانو له دعوت ورکوئ چې سبا له د نبی علیه السلام د ختم نبوت د عقیدې خبره واورو چې نبی علیه السلام له شفاعت وکړي بیا. او انشاءالله سبا له به یو اهمه دعا یو اهمه وظیفه هم د هغې تذکره به کوو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لصالح الأعمال. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. منگا سمرا خبری ویلی وامر دلی اللہ پاک من دا عمل کولو توفیق راکا. اللہ پاکا بے اولادو تا نیک و صالح اولاد ورکا. واللہ پاکا چالا چی دا اولاد ورکڑے دے اللہ پاکا دا بچی ورطا نیکار و دیندار و صالحین وگردوا. و جو سمرا بچیان و بچی کشاران دی درس تراغلی دی یا اللہ پاک دا ټول کشران هلکان او جنکی منگزارا دیندارا نیکوکارا ادبناک وګرځوا. د دې کشرانو په زندګۍ کې الله پاک برکتونه وغورځوا. دوی را دینی سبقونو کې د سکول په سبقونو کې د یونیورسټو په کالجونو په سبقونو کې تکړه کا. په امتحاناتو کې الله پاک په ښه نمبرو باندې پاس کا. او زموږ دا ټول کشران د نشونه تماشونه بیادبینا خراب کارونه الله پاک بچ وساته. والله پاک زموږ ټول بچي د مور پلار دپاره اطاعت گزار او فرمان بردار وګرځوا. د چا بچی نا فرمانه دي او د درس ته څوک راغلي دی الله پاکه بچی ورته نیکان او صالحان کا. والله پاک زموږ د بچو د شیطانی زموږ د بچی د شیطانی اثراتونه الله پاک بچ وساته. یا رب العالمین ارحم الراحمین. څومره مرګرو د دې فهم قرآن کلاس دپاره ستړي تیره کړې ده، هله ځلې کړې ده او د ښکلی فهم قرآن کلاس آغاز یې کړی دی. الله پاک د دې مرګرو دا ستړي قبوله کړه. والله پاک د دې ډېر اجر دوی له ورکړه. څومره نارینه او زنانه د قرآن کلاس سهار وخت راغلی دی، خپل چای لیټ کړی دی، ستا د کلام د خاطره راغلی دی. الله پاکه دې ټولو په زندګۍ کې دوی له خیر ورکړه. الله پاکه که په دې حاضرینو کې نارینه او زنانو کې چې درس ته راغلی دی په دې کې څوک ناجوړه دي، بیماران دي، سره د بیماری نه او سره د ناجوړتیا نه بیا هم د قرآن کلاس ته راغلی دي. الله پاک درخواست کو د قرآن د ټولو شاګردانو د بدنونو نه بیماری او تکلیفونه ختم کا. د ټولو ته الله پاک روغ صحت ورکا. او الله پاک د دې کورونو بیماران هم جوړ کا. د دې کورونو نه الله پاک بیماری ختم کا. او چې د دې قرآن د درس د شاګردانو په زړونو کې څه ارزو ده او تمنا او حاجت ده. الله پاک د ټولو خزانو مالکی موږ فقیران یو، مسکینان یو، محتاج یو، ته غني بادشاهي د ټولو په جوړو کې په لاسونو کې خیر ورغورځوه. والله پاک دا ټول د دنیا د شرونو نه تکلیفونو نه بیمارو نه مصیبتونو نه بچ وساته. والله پاک را پاکستان قیامت پورې آباد وساته. د وطن او د قوم الله پاک حفاظت وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير. أحسن الجزاء. زنانا